السلام علیکم ګرونې کتونکي، امید لره چې روغ جوړ وئ. د نن چې کوم دوه وینډو شی بچی سره وینئ دغه عابد جان دی، د یتیم ویلفیر ارګنایزیشن چې کوم چیرمن دی میرزا جان لالا، د هغې بچی دی. یوه ورځ هر سره میلاو و د کوریج په سلسله کښې دی د باباجي چې کوم تنظیم دی د هغې کوریج مې که نو د سره ښه میلاو شولې. ډېر زیات یې خپل بابا سپورټ کوه او هغې سره یې ډېر زیات مدد که. نو مو دا خبرې داسې سره کړلې وې، تل مې چې که چېرته بېمینن تو سره انټرویو کړل غواړي نو ته هغې دپاره تیار یې، هسې ګپ مو سره لګوه. نو دا یې ډېر خوشحال شوی چې دا خو مو دپاره ډېره د خوښۍ خبره وي. نو مو چې دا چې تو دپاره د خوښۍ سبب ګرځېږي دا و انشاءالله زر نظر کي. نو نن ورسره نوستی د تنظیم متعلق خبرې ورسره کي چې تو سره څومره خاندانونه چې کوم دي اوسه پورې رجسټرډ دي او څه قسمه چې کوم غریب خلک دی مختلف کیټګري وي د غریب خلک ها کنه چې کومې خلک سره توس مدد کوي، دا قسمه خبره ورسره کی. او بل دا چې کوم دی د متغیر چې خبره کړې وه چې کله چې زه انټرویو د سره کوم نو په دا ووایي چې ته نه خفه کېږې، زه په اردو ښه خبره د سره کوم. د پښتو ویل چې دلته لږ کې مسله غوندې وي چې کوم د الفاظ انتخاب دی هغه نشي کړلی یا بله څه وجه وي. نو دا انټرویو چې کوم دا د سره په اردو ښه ریکارډ کوي نو په دا باندې توس خفه کېږئ نه. ډېر وخت مو نه ځایه که ورسئ چې د سره خبرې وکړي. السلام علیکم عابد جان بھائی. وعلیکم السلام. جی عابد بھائی، آپ سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کے والد صاحب کی جو تنظیم ہے اس کے مقاصد اور مشن کیا ہے؟ سر پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. اس کے بعد میں آپ کے سوال پر آتا ہوں. جی آپ نے کہا کہ یہ تنظیم میرے والد کی ہے. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، نہ یہ تنظیم میرے والد کی ہے اور نہ ہی میری ہے، بلکہ یہ سارے پاکستانیوں کی تنظیم ہے. ہم صرف اس کی چلانے والے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے ساتھ بہت سے دوست مدد کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اس تنظیم کے مقاصد اور مشن بہت واضح ہے. دکھ انسانیت کی خدمت کرنا ہمارا مقصد ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تحصیل ڈومیل ضلع بنو بلکہ پورے پاکستان میں کوئی یتیم بچہ اور بیوہ بھوکا نہ سوئے اور کوئی یتیم بچہ تعلیم سے محروم نہ ہو جائے. ہمارے مشن میں یہ بھی شامل ہے کہ ڈومیل میں ان کے لیے ایک الگ اسکول ہو اور صحت کی دیکھ بھال کے لیے ایک اسپتال ہو جہاں ان یتیم اور بیواؤں کے علاج کیا جائے. ہم نے یہ کام چھوٹے پیمانے پر بھی شروع کیا ہے. ہم نے مختلف اسکولوں میں یتیم بچے داخل کروائے ہیں اور خاص بات کہ ڈومیل میں ان کے لیے ایک بلڈ بینک بھی بنا ہے. سر یہی ہمارا تنظیم کے مقاصد اور مشن ہے. جی عابد، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کے والد صاحب یہ کام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ مستقبل میں سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ سر اس سوال کا جواب تو میرا والد صاحب بہتر طور پر دے سکتا ہے، لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا کہ میرے والد صاحب سیاست میں حصہ لے، کیونکہ یہ سوال خود میں نے ان سے پوچھا ہے کہ کچھ لوگوں نے کمنٹ کی ہے کہ یہ سیاست میں حصہ لینا چاہتا ہے. تو میرے والد صاحب نے جواب دیا کہ میں انشاءاللہ کبھی بھی سیاست میں حصہ نہیں لوں گا اور یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. جی، ان کریٹیسزم کی وجہ سے آپ کبھی مایوس یا دل برداشتہ تو نہیں ہو جاتے؟ سر نہیں، ہرگز نہیں. یہ تنقیدیں ہمارے لیے اصلاح کا باعث بنتی ہے. ہم اپنے خامیاں دور کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس تنظیم کی وجہ سے لوگ میرے والد صاحب کو عزت دیتے ہیں. اکثر جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو میرے والد صاحب کے میز پر اور موبائل فون پر دعوت نامے پڑے ہوتے ہیں. کوئی جرگے کے لیے بلا رہا ہے، کوئی شادی میں دعوت دے رہا ہے، کوئی افتتاحی تقریب میں مدعو کر رہا ہے. یہ سب ان تنظیم کی وجہ سے لوگ میرے والد صاحب کو عزت دیتے ہیں. جی، آپ کے والد صاحب بہت نفیس اور خوش اخلاق انسان ہیں، کیا وہ گھر میں بھی ایسی ہی ہے؟ جی الحمدللہ، میرا والد صاحب ایک بہترین انسان ہے. وہ میرے دوست کی طرح ہے. ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. ہم ایک کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں. انہوں نے کبھی یہ فرق نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا اور یہ میرا بھائی جان کا بیٹا ہے. جس طرح میں ان سے خوش اور میرے بھائی ان سے خوش ہے، اس طرح میرا کزن بھی ان سے خوش ہے. وہ سب گھر والوں سے بہت پیار اور محبت سے پیش آتے ہیں. اس وقت آپ کی تنظیم کتنے یتیم بچوں اور بیواؤں کی مدد کر رہی ہے؟ سر اس وقت ہمارے ساتھ الحمدللہ 180 کے قریب خاندان رجسٹرڈ ہے، جس میں یتیم اور بیوہ شامل ہیں. عابد جان، میں نے آپ کو اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ آپ اپنے ابو کے ساتھ یتیموں، بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. یہ آپ کو ابو کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کام کریں یا آپ خود ان بے سہارا لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟
सर नहीं, मेरे अब्बू ने मुझ पर कभी भी ये ज़ोर नहीं किया कि मैं ये काम करो, और आप हमारे उस्ताद रह चुके हैं, और आपने ही हमें समझाया था कि मौलवी अब्दुल हक साहब फरमाते हैं कि इंसान उस वक्त इंसान होता है जब दूसरे के काम आ सके। इसी तरह तो जानवर भी है जो सिर्फ अपने लिए जीता है। मैं अक्सर अपने अब्बू से दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे अपने साथ ले जाए, और मैं भी इनकी तरह इन यतीम और बेवाओं की मदद करना चाहता हूँ। जी, अल्लाह ना करे अगर आपके वालिद साहब ना हो तो क्या आप ये काम जारी रखेंगे? सर अल्लाह ऐसा ना करे कि मैं हो और मेरा प्यारा वालिद साहब ना हो, बाकी जब तक ज़िंदगी रहेंगे ये काम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। जी आबिद, आप आखिर में बच्चों को क्या पैगाम देंगे? सर मैं अपने भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो दे और अपने यतीम क्लास फेलो के साथ मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आए, उन्हें अकेला महसूस न होने दे। हम इंसान होने के नाते हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इन बच्चों की मदद करें जो किसी वजह से अपनी वालिदैन की मोहब्बत और सरपरस्ती से महरूम हो गए हैं। हम इन बच्चों की मदद कर सकते हैं जो 8वीं 7वीं जमात में पढ़ते हैं, वो अपने छोटे भाई और बहनों के साथ पढ़ाई में भी मदद कर सकता है जो पहली या दूसरी जमात में पढ़ते हैं। सर यही हमारा पैगाम है। जी आबिद जान, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और मुश्किल सवालात के जवाबात दिए। थैंक यू सर मशकूर तो मैं हो कि आपने मुझे वक्त दिया। मैं आपकी चैनल का बिग फ़ैन हूँ। आपके चैनल का जो प्रोग्राम है दमाशुमानो बरहा वो मैं बाकायदा से देखता हूँ, और नाज़रीन से ये गुजारिश करता हूँ कि वो बेहनीन उसको फॉलो करें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आप सबको सलामत रहे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। थैंक यू जी दाओ आबिद जान چې دغه خبره تو سور بدلې امید لره چې خوش شوی او مووي زه د دې چې کیما والد صاحب دی مرزا جان لالا هغه ته او د دې چې څومره استوزون دی د سکول والا خاص کار ادای چې کیما پرنسپل نورانداز صاحب دی یا نور پیرا سټاف ته یا زه هغه ته سلام پیش کوم چې د دمرا خوشاله تربیت کو د بچو نه حالانکه کوېسچن چې کیمې دی هغه یو دوه مې سخت زنه وکړلې او بیا د ډېر په بهترین انداز سره جواب وکړ. نو زه د ته په دواړه لوز باندې سلام کوم. داسې نور ویډیو د پورا تاسو BNN نیوز فالو کولای شئ او داسې خوندور ویډیو په هغه باندې کتلی شئ. زه د تاسو نه یو جهان مننه کوم چې اخره پورې سره پاتې شولئ. الله په امان.